غازی علم الدین شہید سے لے کر امرچی ماں تک د دیرش غازیانو کمو غازیانو چې غازیان کمو غازیانو چې ګستاخان مردار کړي نوې د حالات لیکلي قسم در زړی په بدن ورته اختار ودري ما شروع کړو شپه 1300 لیکن کتاب ما نسو بندول دی امت کې هغه ځوانان موجود دي هغه غازی علم الدین شهید رحم الله چې راجپال ګستاخ انجام تر رسول او جیل کې دی هغه زمانه کې قاری خدا بخش رحم الله د پاکستان لوی قاری و هغه زموږ ملاقات تورم جیل ته د خیر ورځو کې دیوی په دا چهره کې دومره روب الله یې خو ول ما ته قاری صاحب مجھے ذرا قرآن سنو ول ما تر قرآن یو حصہ شروع کړل ول زما باندې غره ته روب راتلو پاکستان لوی قاری دی په دنیا مشهور قاری دی ول دا روب براتلو ول زما غلطی دم ول دغه ما ته فتح راکول بخیره پلار ورته ویل ول زما بچی الف با تام نو ویل قرآن کې بس ولري خبره سبا ته چې کله پنځکیږي اسپهی وي دغه کمرې نه ول تیز رڼا راتله ما چې تر خودکشي کوشش نه کوي تیز راغلم دروازه به ګلاو کړه ول چې ورغلم ول دې رب ته سر به سجده دې نه اسنو ول کله چې سلام وګر سجده نه چوت شو سلام یې وګرځاو مونږ غازی المدینه رسو ول چوب شو خاموش شو خبره پټول لکه الله ولا خپل دغه حالات څه نه بیانوي ول ما مجبور کو موتر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله ورکړه موتل دارا سبا ته زیر راز ځان سر بسنه کې قبر ته موړه دلته شروع شو ما ته لږ سات مخ کې به د نیم خوبۍ کیفیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له خوب کې گاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې را تراغلو علی رضی الله تعالی ما ته په دغلاس کې خورو ما ته غازی المدینه سبا ستا پانسی دی یریږي خو نه کې یریږي چې مونږ ځان سره بوزو الموت لا یریږي با الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ما ته خوب کې وای غازی المدینه سبا ته جګل ته مونږ تر زیرو جب و دي سیرا بشي سارو جماعت به سبا زمون سره په حوض کوثر باندې غازی المدینه زو زما صحابه سبا په حوض کوثر باندې ته استقبال کو په فرمایل غازی المدینه سبا چې ګل ته باندې کېږي ستانه اخري وخت کې اوس کې چې اخرنه خواهش دې سړی ورته وایي اخرنه خواهش مې دا دی د لاسونو مې کلاو کوي زه دا پنځه پټه په خپلو لاسونو باندې خپل غاړې او مرۍ ته اچول غواړم غازی المدینه چې دې دنیا کفر ته پته ولګېږي چې مسلمان ځوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره قرباني ورکول سعادت ګڼي قرباني به ورکوي انشاءالله نا من سم आवाज وکړي قرباني ولا قرباني به ورکوي ان شاء الله تاسو आवाज نشي کولای به وینه څنګه ورکړي نه نه بس आवाज بس قرباني به ورکوي ان شاء الله نه نه आवाज د قرباني ولا قرباني به ورکوي ان شاء الله مونږ ډیر ملګری وي هغه ذهن کې دغه شکل تر دې جلسو ته ضرورت دی پروګرامونو ته کم ضرورت دی محترم دې ته ډیر لوی ضرورت دی نن قاریان مغرب دا وی په شابان دی ذرایع ابلاغ میډیا ته استعمالي داوري لګي په لکونو کرونو اوس ته پته وي مخکې ګال زمونږ د ملک مختلفو کالجونو کې نوجوانانو ته پرمونه ورکړیو ولس لزر روپۍ به درته ماهانه ملاویږي دا ډکې د سکونو ورته وکړي خیر قادیانن کېږي نو الکانو ته کالجانو ته ګاډي کړیو ګرمیانو کې مری ته بوتله وی پی وټلی ګاډي درې ورځې پیل ته تیرې کړې ورته ویل تاسو قادیانی کېږئ مصر مونږ سره لاړ شئ او د یهودو هلته کې چالونه استعمالوي هغه نوجوانان صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند ډېر نوجوانان هغې کې قادیانیت شوي دي اوس ما ورته دا جلسو ضرورت دی کوڅه په کوڅې چې وګورو دغه قوم ته شعور ورکو د قوم ځوانانو ته شعور ورکو عقیده ورته ور وښایو د دغه عقیدې حساسیت او اهمیت ورته ور وښایو قادیانیت دغه کفر ورته ور وښایو دغه زندیقانو د دې چهرې ورته ور وښایو دې قوم ته دغه هر څه مخې ته کړو د قوم ځوانانو ته شعور ورکړو چې دغه بدعې نه د دغه کفر نه ځان بچ کړي کوڅه په کوڅه د دې ضرورت دی چې ما تاسو جلسې وکړو دې وجې نه انشاءالله دغه جلسو کې به حاضري کوو انشاءالله